قومي وطن پارټۍ سابقه ممبران مشران او ماته مخامخ ته قومي وطن پارټۍ ډېر زیات قدرمندو عزتمندو مشران حضور السلام علیکم. د ټولو اول خو تاسو نه بخښنه غواړم چېرې ډېر زیات انتظار هم زما وکړو. یقینا چې موږ هم کله انتظار کوو نو سړی هغه انتظار دغه کوي، خو مسله دا ده دغه انتظار هم د هغې مثال د دې دی لکه اسپتال کې چا ته څه مریض او هغه په ښه کېدو باندې روان وي نو که هغه ته سړی تکلیف وي او اخراجات یې پکې وي خو خوشحاله وي یاره ته روغېږي که نه. نو هغه انتظار هم د دې خبرې دی چې انشاءالله په 19 تاریخ تاسو ګټه ده، د بل چا نه ده. عزتمندو مشرانو، نن چې ما دلته تاسو دا کم جوش او کومه جذبه ولیدله نو دا د دې خبرې عکاسي کوي چې تاسو دا مصممه اراده کړې چې تاسو به انشاءالله و انشاءالله د تیر شوي الیکشن بدل اخلئ په دې الیکشن کې، دا تاسو اراده کړې. عزتمندو، دا څونه ډېر زیات پروګرامونه روان دي. نن به تاسو وروسته په سوشل میډیا باندې وګورئ چې په کلي کې ما ته مخامخ کالونۍ والا ما له میټینګ کړی، زه نن د هغوی مېلمه وم. په خپل ځای کې مېلمه کړی وم، په خپل ځای کې راله جلسه جوړه کړې وه، میټینګ او د میټینګ نه جلسه جوړه شوله او خدای که را پرېښودم دا مې داسې په خوارو باندې راخلاص کړی دی. پرون چې ما کله بي بي اې وکړه نو هغوی راغله او دا ما نه خفه شوي وویل چې یاره ته الیکشن ته ولاړې او تا اوسه پورې موږ ته دا مې دي ویلي چې د الیکشن ته ولاړې موټ به راکوئ که نه به راکوئ. نو پرون چې ورته زه کېناستم چې رالم نو هغوی راغلي وو په بي بي اې باندې خوشحاله وو. نو ما ورته وویل چې یاره تاسو خو زما شمله یې په ما باندې ډېر زیات حق دی، زه خو چې سهار وځم او د شپې را پیدا شم خدای به دا تحصیل هم ونه رسوم، ډېر زیات لوی تحصیل دی. زه هغه خلکو ته هم د سټیج نه ویم که چا ته ونه رسېدم نو برای کرم اواز به مې در رسېدلی، دا پته به ته لګېدلي چې یاره ستاسو دا ورور ستاسو دا کشر دا آفتاب احمد خان شیرپا ودرولی دی او دا اوټ چې کومه دی دا به چراغ له ورکوئ دونه به ته کمه د نښې به هم درته پته یي او واز به هم در رسېدلی. دا ټول دا خو ما ته پته ده چې دا د چراغ دي که دلته خو که زه راشم او که رانه شم. خو لکه هغه خلکو ته زه دا ویم چې کومو ته زموږ د اواز ورسېدلی دی د سوشل میډیا په ذریعه باندې که زه د هغوی کوڅې ته ونه رسېدم نو دا معذرت ورته کوم چېرې ډېر لوی تحصیل دی، خو دا دغه ورته کوم دا یقین ته ساتم او انشاءالله و انشاءالله چې په دې الیکشن په دې کمپین کې دا خپل خو خپل دي، په خپل خو تاسو خو په ما کړئ او زه په تاسو کړم، خو چې د نورو پارټو ورکرانو هم زموږ کوم ریسپیکټ وکړو په دې الیکشن کمپین کې، زه د ټولو تحصیلي تنګي د ټولو د پارټو د ورکرانو شکریه ادا کوم. انشاءالله و انشاءالله دا وعده ورسره کوم چې د دې تحصیل خدمت څنګه چې دا زموږ مشرانو کړی دی دغسې به انشاءالله و انشاءالله موږ کوو. دا تحصیل چې کومه دی د دې کې به ناظم نه ناست دی، دا به خادم ناست دی او دا ما وعده کړې. تېر شوي دلته نور اختیارات هم نه وو، دې ځل اختیارات هم دغه کړي دا ډېر لوی الیکشن دی، خو چې په دې تاسو نه چې په دې ښکته سطح په غټه سطح تاسو غونډ کارونه شوي، خو تاسو چې دا کومې بنیادي وړې وړې مسلې انتظامي لحاظ سره کومې راځي انشاءالله دا ټایم دا خلک نه چې دا ورونه به بند وو او تاسو به وایئ چېرې چټ ور ولېږم او راسره میلاو شي که نه، ور به کم از کم بند نه وي. تنګي تحصیل کې څوک نوکري کوي نو د خادم په شکل کې به یې کوي، د خادم په چې لازم یې د خادم په شکل کې نو افسر به هم د خادم په شکل کې انشاءالله و انشاءالله دغه مسلې دا بنیادي مسلې دا به انشاءالله په شریکه د عوامو حل کوو. دلته زموږ چې څنګه د ورور وویل چې کومې مسلې پاتې د پرشپندو دي او که ډېر زیات دی ما ته وویل چېرې جوماتونه دي او سولر سیسټم یې نو یاره ما خو زه ته چا ته خو مې څه ویلي نه دي ده چې وتیم خو ما دا خپله کې تهیه کړې چې زموږ په علاقه خو د بجلۍ صورتحال دغسې اکثر زموږ جوماتونه تیارې او ګرمي او دا پکې نو دا خو ما تهیه کړې چې انشاءالله و انشاءالله چې دا ناظمي زموږ راتلونکي ناظمي دا ستاسو ناظمي دی ته خو ته شک نشته دا خو منې که نه انشاءالله د تحصیلي تنګي ټول عوامو سره وعده کوم
یوازې تاسو سره نه ان شاء الله چې په یو جومات او په یو مدرسه کې نه سولر سیستم به رانه پکې نه پاتې کېږي او داسې احسان نه دی دا دغه ستاسو ټیکسونو ماله چل راځي ماله څه شی ماله چل راځي د هغې یو طریقې کار وي نن زه تاسو ته وایم موږ باید یو لحاظ سره سوچ کوو چېرې دا شی موږ څونه ورسوو په 52 جوماتونو کې ما په یو یونین کونسل کې سولر سیستم یې کړي څونه کې په 52 کې دلته مې په شیرپاو کې یونین کونسل کې باره دي که څونه دي تاسو لیدلي او ولې کاته مې دلته کړي دي په دیم یونین کونسل کې خدای که ما هغه جوماتونو ته نیم راغلی نه پتاګانو ته راغلی ما چې هغه څه لحاظ سره دی خدای ته زه وایم ما لې طریقه راتلله امینه یو شپږو جوماتونو کې کړي دي شپږو جوماتونو کې او پنډې ورته څونه پنډې ورته غوټ د 14-15 جوماتونو دغه کړې ده د هغه ګټه ټیکهدار له ورکړې ده نورې عملي له به ورکړې خپله به یې اخیستي خو ما چې کومه دی په هغومره پیسو باندې ما د هغې ټریپل به کول ما هغې کې به ګټه نه وه هغې کې به کمیشنې نه وي هغې له چې ما کومې پیسې به ایښې وي په هغې به علاقه کېده چې چا به بیلې ووایسته ټیکهدار به پکې د جبه ګټلې خو زما مقصد څه شو زما مقصد ذاتي ګټه نه وه ما له به پکې راغلی وه ګټه خو زما ذاتي ګټه نه وه ما له 2,05,000 روپۍ ټینډر کړی هغه له 14-15% بیلو راغلی څه 1,60,70 روپۍ ولګېدې او د هغه په هغې باندې 15 لکه تاسو سوچ وکړئ په یو همقاسې سیستم باندې 15 لکه د دې وجه څه وه دا موږ ګټه نه کوله ګټه نه موږ نه ځان له کوله نه رانه بل چا کولی شو زموږ مطلب څه و چېرې موږ ډېر زیات پیدا ور ورسوو نو د هغې ما له طریقې کار راځي د خیره سره انشاءالله او انشاءالله دا تحصیل نه دی دا به د دې لحاظ سره کم از کم د دې لحاظ سره به تاسو ته بیا دا ګیله نه وي چېرې دې ده کې دا جومات پاتې شو دې ده کې دا مدرسه پاتې شوه ما ته دا هم پته ده چې دلته په کورونو کې زمونږ دا مدرسې دي کورونو کې زمونږ مدرسې دي هغه د ماشومانو مدرسې دي انشاءالله هغوی ته به مالته دغه سیستم یې لګوم دا یاد ولرئ ښه دا د ټوکو وعدې نه دي ګورئ ښه نه موږ دروغ وایو دا یاد دې کې ما ته اوس چا یو خبره وکړله وایي لا کار یاره سبا بل سبا وکړم دا اوس زه خو تا ته دروغ نه شم ویلی چې دا به زه سبا وکړم زه چې تاسو ته وایم رښتیا خبرې به درته کوم که اوس تاسو ما ته داسې مطالبه وکړئ چې زه نه شم کولی زه به تا ته صفا وکړم خو دا چیزونه زه کولی شم لیکن موږ یو تجربه دغه کړې ده انشاءالله زه ستاسو بیا ډېره زیاته شکریه ادا کوم تاسو بیا تاسو د خپل پارټۍ کې ته په راتلو باندې په شمولیت باندې هرکلی وایم او تا ډېر ټېرنه ورکوم چې انشاءالله او انشاءالله ته د ایاد خان قافلې سره شامل شوې ایاد خان د قافلې چې څوک شامل شي څه سوچي سوچي څه خدمت یې د بل هغې کې څوک نه خفه کېږي د غریب خدمت یې د غریب خدمت یې نن که زما ورته ژوند بدل